منګه حج له تللو الله فضل و نو ملګرو راته ویلې چې رابطه عالم اسلامي له ورځو کتابونه به ترې والو مفتي عبدالله صاحب دې پیژني او نورو نو مال په دې شرط به درسه زه ځم چې هلته به سوال نه کوئ د کتابونو هسې به لاړ شو لکه بي بي سي د دنیا دپاره خبرونه د بېدینۍ خورئ نو هغه رابطه عالم اسلامیه ده موږ بیا وینو ډېر ښکلی مرکز دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نو چې لاړو مال شرط به دی چې ګوره ځان سره به سند هم نه وړئ چې موږ مولیان یو او دا به هم نه وایئ چې موږ له کتابونه راکوئ هغه څو چاته بنګړه وه مفتي صاحب په لیپ باندې وخوت اجازت یې وغوښته او بیا موږ ورغلو چې ورغلو یو ښایسته سړی پکې ناست و سپین ږیری عنایت الله شاه یې نوم و څنګه چې د شاه عنایت الله شاه صاحب بخاري رنګ و دقسې دا هم و د هغه انډیوال هم و پښتون و کاکا خیل مې و ویل مشر هم څوک دی نو هغه ما فقیر ته اشاره وکړه زه په مخ کې کرسۍ کېنولم هغې راپسې وروسته کېنول نو بیا ډېر تپوسونه و او کله به په ما امتحان کو او کله بیا یو نو بیا هغې کې دا یو تپوس یې دا وکړو چې د دې باره کې څه وی چې ثم استوى علی العرش څنګه چې سلفیان اعتراض کوي نو مال امام قرطبي ویلی دي چې الاستوا معلوم او کیفیت معلوم نه دی او استوا معلومه د سوال د دې نه بدعت دی نو ډز مې ولا ورکړه چې ته مانه دا تپوس څه لکې هغه ځان خلاصو نو ویل دا به قرطبي هسې لیکلي د امام مالک په حواله او دا به امام مالک نه ویلي نو ما ورته ویلې چې بیا خو په هر کتاب کې چې د صحابي یا د تابعي حواله راشي موږ به ویو دا هغه نه دي ویلي خو د کتاب پسې هسې ویلي نو دلې بیا غلی شو نو بیا ورو ورو راته ویل زه حنفي یم دې له راغلو د رستم شیخ تذکره وکړه رحمه الله د احسن الکلام ما سره پروت دی د شاپور شیخ رحمه الله تذکره وکړه ویل د هغه مرجان ما سره پروت دی نو ورو ورو دې له بیا راغلو نور یې بیا ډېر تپوسونه کول بیا ما ته ستا تصانیف څه دي نو ما هغه وخت کې ویلی ما دا فتح الرحمن نو ما ویل الهام الرحمن دی یو پکې رد بدعت دی وایي دا خو ښکلي کتابونه دي د دې نومونو نه معلومیږي چې څو حج له راتله نو دا راولېږه که زموږ پې مشوره راله نو بین الاقوامي بیا چاپ کړو مال الجبار او بین الاقوامي دغه کتابونه چاپ کېدل ما نه دي لیږلي خو سږ مې یو شاګرد د مدینې منورې په یونیورسټۍ کې سبق وایي نو هغه زما کتابونه ویوړه او ایسته ورځو کې په موبایل را لیږلي چې یو مشر عالم پاتې دی نورو پې دستخط وکړه او انشاءالله دا به په مسجد نبوي او کومه مکتبه چې ده نو دا ستا کتابونه به په هغه کې ږدو مال ولله الحمد